چې کله دوی د عذاب هغه آثار ولیدل نو دوی بیا د هغه خپلو علاقو نه د هغې نه تښتېدل، منډې وهلې د الله د عذاب د یېرې نه چې د دې تپوس وکړي شي ستاسو په مال او متاع کې مس وی نو دې تاسو ته څه فایده درکړله؟ دې تاسو ته هېڅ فایده در نه کړله. یا ورته فرشتې آواز وکړو یا په باندې حال سره چې کوم دی دا خبره کېدله چې تاسو د حالت دا خبره کوله چې ستاسو نه به اوس تپوس کېږي چې تاسو په عیش او عشرت کې مس وی، پیغمبر تکذیب مو کو، پیغمبر مو قتل کړی دی، لہذا اوس راشئ ستاسو نه دا تپوس کېږي چې ستاسو د عیش او عشرت د خپل مال او اسبابو او د خپلو نسبو او د خپلو کارکنانو دي تاسو له څه پیدا درکړله؟ هېڅ پیدا در نه کړله، الټه په عذاب کې مبتلا شوی. دی بیا اقرار وکړو چې بېشکه مونږه ظالمانو. مفسرینو د دې کلي نوم نه دی ښودلی، خو بعضې وي یمن دی، اختلاف پکې شته دی، او بعضې بل نور ښارونه ښیي چې دغې ښار ته الله تعالی یو پیغمبر راولېږو او د دې پیغمبر په نوم کې چې کوم دی اختلاف دی. بعضې وي موسی بن میشا علیه السلام دی الله تعالی دغې قوم ته او دغې کلي ته راولېږو، خو الله تعالی دا خبره عامه کړې ده، د کلي نوم یې چې کوم دی نه دی یاد کړی چې خاص دغې کلي ته راولېږو، خو یو کلي ته الله تعالی راولېږو. او بعضې وي شعیب علیه السلام، خو دغه مدین والا شعیب علیه السلام نه دی، بل شعیب علیه السلام. دغه کلي والا ته راولېږو، هغې ته وعظ او نصیحت کو، دا کلي والا راولګېدل او دغه پیغمبر دی چې کوم دی قتل کو، دی شهید کو. دا قانون دی. الله تعالی ابن عباس زموږ لپاره فرمایي چې کله یو قوم پیغمبر شهید کی وي د الله تعالی غصه تر هغې پورې نه یخېږي تر څو چې د 1,000 عامو خلکو نه د دغې انتقام نه اخیستی خپل پیغمبر. او چې څوک یو عالم وي شهید کی، عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي نو وي د الله تعالی غصه تر هغې پورې نه یخېږي چې تر څو یې د 15,000 عامو خلکو نه د دې انتقام نه وي اخیستی. چې کوم خلک هغې د ده په مخالفت کې وي نو که پیغمبر چا شهید کړی دی، اگر که دغې خلکو د دې په قتل کې نه شریکو خو په مخالفت کې ورسره شریکو نو د دقې خلکو 1,000 نه به الله تعالی انتقام اخلي. دقه رنګ یو عالم چا شهید کو نو اگر کو دغه خلک نور خلک د ده په قتل کې 2-3 کسان 15 کسان 10 کسان شریک هغې به قتل کړي، خو دا 15,000 به کم یادي چې کم د علماو مخالف خلک دی د دقه مخالفینو نه چې الله تعالی 35,000 نی قتل کړي د الله تعالی غصه نه. عبدالله ابن عباس رضی الله فرمایي نو دغه قوم ته الله تعالی پیغمبر راولېږو، چې کله پیغمبر راولېږو دی پیغمبر قتل کو، شهید کو پیغمبر، الله تعالی به بخت نصر مسلط. بخت نصر 4 بادشاهان تاریخ په کتابونو کې تیر شوي دي چې په ټوله دنیا حکومت کړی، نمرود او بخت نصر دا دواړه کافرانو. سلیمان علیه السلام او ذوالقرنین رحمت الله علیه یا رضی الله عنه دا دواړه چې وو نو دا دواړه مسلمانان. سلیمان پیغمبر او ذوالقرنین کې اختلاف دی، نو چې د کوم سړي په پیغمبرۍ کې اختلاف شي نو ولایت دی چې کوم دی یقیني شي نو د الله تعالی لوی ولي ذوالقرنین. نو دا دواړه الله تعالی په مسلمانانو کې را لېږلي او دا بخت نصر او نمرود دا الله تعالی په کافرانو کې دی په ټوله دنیا کې حکومت کړلی، په دنیا کې یو انچ ځای د دې د حکومت نه بهر نه. نو دا بخت نصر په الله تعالی مسلط کو او دغه کلي والی چې کوم دی سې قتل کړل، سې چې کوم دی ژوندي ونیسل، ځان سره یې وینځي او غلامان. نو الله تعالی ورته بیا وفرمیل چې واپس شئ دې کلي ته، ستاسو نه به اوس د دې تپوس کولی شي د دغې بخت نصر په ذریعه باندې. بیا د هغه تپوس وکړو، تپوس یې داسې وکړو چې قتل یې کړل او الله تعالی به مسلط کو، څنګه چې الله تعالی بني اسرائیلو باندې مسلط کړی، په یهودو باندې الله تعالی مسلط کړی. نو دقه شان دي په دې باندې مسلط کو او دې کې ډېرې قتل کړل، ډېر لږ غوندې کسان یې پرېښودل، هغه جیل ته ور واچول. څنګه چې اور بړبکې وی او څوک راشي اوبه پې واوړي یا پې خاوره واړي مکمل یې مړ کړي، بلکل د دې اور هغه نوم نشان ختم کړي. یا فصل د ښکلې فصل ولاړ دی، خوی کله یو طرف ته وړي کله بل طرف ته وړي او دې ښه په مستۍ کې وي، خو چې کله پې لوګري راشي لویږي او لړیږي ترېشلېږي، مکمل د هغه فصل نوم نشان ختم کړي. دقه شان دي د دې کلي والو الله تعالی چې کوم دی نوم نشان ختم کو، یا څنګه چې د اور
مکمل او حقیقت اړو ختم شو نو دک شندي خړومبه بڑبکی والی تکبر وبکی پیغمبر پورې استهزاء کولا پیغمبر قتل کو خو چې کله الله تعالی راونیسل نو دسی ختم کړل څنګه چې سړی ور مکمل مړ کی بالکل غسکر وټي اړو پاتې نشي دک شن الله تعالی بیا دی ختم کړل ځکه ان بطش ربک لشدید بشک استاد رب پکړ دا ډیر زیات سخت دی الله تعالی پکړ الله دې موږ محفوظ ساتي